نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد كل شيء هالك إلا وجهه وقال الله تعالى في مقام آخر ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منغا تفصيلا دا لفظ تصوف دا دري حروف بحثو کو چاہے کہ تا دا لفظتی چی منگتی مراد دا صوفیہ کرامو دا اقوالو پرانا کی توبہ غستے و سوادنا صفائی دا وونا ولایت یا ولایت دے نن با انشاءاللہ پا لفظ فا ماندے مختصراً خبر کو لفظ فا نم دو مراد اغسطلے کی گی کلچے یو سالک یو مرید یو دا اللہ بندہ توبہ باسی او وغتا دا قلب دا باطن صفائی ملوشی د زړه او د باطنی جمله مرزونو نه خلاص شي نو هغه د ولایت په لویه درجه باندې فایز شي چې کله د ولایت په مقام باندې فایز شي دلته نه د اعلی مناظر شروع شي نو د یا فنا فی الله شي یا فنا فی الرسول وی یا فنا فی الشیخ وی نو دفانا مراد حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی محبوب ربانی شہباز لامکانی رحمت اللہ تعالی علیہ مراد فنا غستدا فنائیت او فنا دا پا حقیقت کی او دیر لوی مقام دے چې دلته ولایت وی تام ترسیږي ډیر لوی درجه ده وی دلته د الله ولی چې کله رو رسیږي د فنا په مقام باندې شي وی د صرف د خپل محبوب و دیدار نه کوي په دغه مقام کې د هغه په جلوو کې مستغرق شوی بس صرف دیدار د حال نوی چې دی صرف په دیدار باندې لګیا وي دی په دغه موقع باندې په دغه مقام کې په دغه دغه حالت کې په دغه مقام رفیع باندې د زمانې د مکان چې څونه حدود دي قیود دي د هغې نه آزاد وي او د خپل محبوب د حسن په نشه کې دی مستغرق وي بس د فنا مقام حاصلول دا د ریاضاتو د مجاهداتو نه بغیر نه کیږي دې لپاره به ډېر کوشش کوي نو د فینا مراد فنا هم دا او د فینا مراد فقیر هم دی
انشاءالله په دې دواړو به تفصیلا خبرې کوو خو نن انشاءالله زمونږ موضوع فنا ده عموما مونږ اورو وایي دا فنا فی الشیخ دی دا فنا فی الرسول دی او دا فنا فی الله دی اسی فنا ویلې کیږي ستا د فنا لفظی معنی خو اصل موت مرگ کل من علیها فان ختمیدل څه چې په دې مقدس ځمکه دي ټول به ختمیږي خو د تصوف په لحاظ سره اهل صفا صوفیه کرام د دې معنی ډوبېدل اخلي مستغرق کېدل او صوفیه کرام د دې تعریف څه کوي د فنا تعریف صوفیه کرام دا کوي چې په انسان کې څونه د عقل قوت موجود دی په انسان کې څونه د غضب قوت موجود دی د غصه کېدل قوت چې ورته ویل کېږي په انسان کې چې څونه د شهوت قوت موجود دی دا ټول د دې چې څومره تقاضي دي که د عقل قوت دی که د غضب قوت دی که د شهوت قوت دی د دې جمله تقاضي د دې دا جمله کارونه د ټول د خپل رب په منشا باندې تابع کی د خپل رب په مرضی باندې تابع وګرځي او نفس اماره مایوسه کې دي تفنا ویل کیږي یو ځل درته بیا دا تعریف کوم چې یو سالک یو مرید یا یو مسلمان بنده کله چې د خپل عقل قوت د خپل غضب قوت د خپل شهوت قوت د خپل رب د مرضی مطابق کی او نفس اماره ختم کی خپل نفس اماره مایوس کی نو دې ته فنا ویل کیږي نفس اماره څه ته ویل کیږي انشاءالله په دې باندې مخکې ډېرې ښایسته خبرې بیا را روانې دي او نفوس دي چاہے کہ ڈومبے نفس امارہ دے دویم پاکے نفس لوامہ دے دریم پاکے نفس ملہمہ دے سلورم پاکے نفس مطمئنہ دے پنزم پاکے نفس راضیہ دے شپاگم پاکے نفس مردیہ دے اوم پاکے نفس کاملہ یا نفس صافیہ دے چدا انبیاء کرام تا حاصل بھی دا ټول منازل دی پا جن نفسونو مانے دا اولیاء نیکان پاکان تیریگی خلق کوئی دا اللہ ولی زمون پشان دی راشه دا اولیاء و شان وګوره چاہی پسون منازلو مانے پسون سمندرون تیریگی او تا عام یو رشوت خور تا سود خور تا بدکار تم دا اللہ ولی وے زمون پا معاشرہ کی فہمی ډیره زیاته ده هر طبقه په یو سټیج باندې موتا سوتلو نو دا دا فنا تعریف شو با الفاظ دیگر دویم تعریف د فنا چاہی تک کی دیشی تاسو تا نورم دا دی وضاحتو شی چی دا نفس امارا جملہ تقاضی اول دا نفس امارا لگ مختصرا تاسو تا دا دی وضاحت کو ما زمونږ څنګه ویل چې دا په و نفوس کې ړومبی نفس دی او نفس اماره نا مرید د پاره یو مسلمان د پاره ځان خلاصول دا ډیره ضروری خبره ده ځکه چې دا نفس اماره دا د ګناهونو تا ته ډیر اشد دغه درکوي رغبت درکوي مایله کوي دي ورته ان النفس لاماره بالسوء بېشکه دا نفس یقینا د برائی طرف ته د بدی طرف ته ډیر شدت ته تا حکم درکوي نو دا نفس اماره دی نفس اماره کې چې انسان ګیر وي دی به کومو کومو مراحلو کې روان وي دکې به بخل پروت وي د الله په لاره کې به دی پیسې نه لګوي جیب ته به مزل ډیر زیات وي که هغه ملا دی که پیر دی که هر څوک د کومو شملو خاوندان چې دي او که هر څوک دي که لوی لوی خلک دي که بخل پکې وي دی په نفس اماره کې ګیر دی
کنجوسی پکې پرته وي د دې نفس اماره کې ګیر دی حرص لالچ پکې پروت وي د نفس اماره کې ګیر دی تمه خلکو نه ډېره ساتي د نفس اماره کې ګیر دی بدي ترې ډېره زیاته کېږي د نفس اماره کې ګیر دی حسد کوي عناد کوي خلکو سره هسې بېسه خلکو نه سوځي جهلیز کېږي د نفس اماره کې ګیر دی شهوت پې ډېر غالب کېږي د نفس اماره کې ګیر دی غفلت پکې ډېر وي اکثر ترې نه وظایف پاتې شي موڅ ترې نه پاتې شي د خپل شیخ و مرشد صحبت ترې نه پاتې شي تصور شیخ ترې نه پاتې شي دا نفس اماره کې ګیر دی سستی پکې پرته ده دا نفس اماره کې ګیر دی بې ځایه غوسه کېدل هسې بېسه دا نفس اماره کې ګیر دی غیبت کول د بل چا چغلي خوړل خلکو کې عیبونه لټول دا ټول د نفس اماره کارونه دي چې مو تاسو باندې کوي او کوم انسان کې چې تاسو زه یا موږ کې دا بیماری موجود دي مو تاسو د نفس اماره له جان له لیو دي نو کوم انسان چې د نفس اماره د دې جمله تقاضو نه چې کوم موږ ذکر کې د دې نه وځي او ټول هر څه د خپل رب په منشا باندې قربان کی او ځان د خارجي شیطان نه چې انسانانو کې چې کوم شیطانان دي او اندرونی داخلي شیطان نه چې د سره کوم شیطان موجود دی د دې نه ځان محفوظ وساتي دا مغلوب کی او کلیتاً د دې د کارونو نه ځان وساتي نو دی به د فنا په مقام باندې فایز شي یعنی دی به ټول خواهشات د خپل رب په محبت کې فنا کی نو دته بیا د لپاره چې کوم دی بیا فنا لفظ استعمالول جایز دی دا دویم تعریف یو ځل بیا چې لاګ کېدای شي ستاسو ذهن ته نه کوز شوی چې نفس اماره چې څومره تقاضې کوي مو تاسو نه د بدۍ د ګناهونو دې باندې مو تاسو کلک ودرېږو د ده خبره ونه منو د خپل رب خواهشات د خپل رب منشا مو تاسو راونیسو خارجي شیطان هم مایوسه کړو چې تاسو سره کوم انسانانو کې شیطانان موجود دي ما ته د ګناه لارې سمئ او ځان سره چې کوم داخلي شیطان دی هغه مغلوبه کړو او د خپل رب په منشا باندې مونږ ټول مکمل استعداد حاصل کو د خپل رب پر رضا باندې مونږ مکمل پاور حاصل کو نو د عمل په دغه دنیا کې دغه سعادتمن انسان ته بیا فنا ویل کی فانی ویل کی چې د خپل رب په محبت کې ټول خواهشات فانی کړي دي دا د فنا دو تعریف شو عموما مونږ اورو دا وایي فنا فی الشیخ ته فنا فی الشیخ څه ته ویل کېږي یو مرید یو سالک د یو کامل مرشد په محبت کې چې گم شي مستغرق شي هغه ته په خپل افعالو کې هغه ته په خپل اقوالو کې هغه ته په خپل ناسته کې هغه ته په خپل ګرځېدلو کې خپل مرشد ځان کې ښکاري او دا هله حاصلېږي چې د کامل مرشد عادتونه ته ځان کې اول را شروع کړي چې د هغه څنګه لباس دی د هغه څنګه چهره ده هغه شان چهره ځان ته جوړه کړي دغه د ګرځېدو طرز چې څومره دی او ټول د سنتو مطابق به کامل مرشد والا چې کوم دی کامل مرشد هیڅ چریم نه د شریعت خلاف وي او نه د طریقت خلاف وي ګورئ ناقص مرشد درته نه یادو نو چې کله یو مرید د خپل شیخ او مرشد دی ټول افعالو ته اقوالو ته اعمالو ته ګوري هغه ته ټول دا هر څه کاپی کوي لګیا وي دا کامل مرید د خپل شیخ او مرشد د هر څه ځان کې راوستل غواړي په نمبر دی یو داسې مقام ته ورسیږي چې د خپل ځان کې بیا خپل شیخ او مرشد ښکاري دا یو خپل کیفیت وي اکثریت کې دی چې تاسو محسوس کړي وي
دا فنا فی الشیخ په دې باندې ان شاء الله مخکې ډېر تفصیلا بیا خبرې را روانې دي چې د مرشد ضرورت ولې دی پای کې به ان شاء الله په دې باندې تفصیلا خبرې کوو بیا یو فنا فی الرسول دی دا رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په محبت کې فنا کېدل هر څه کې د حضور علیه الصلاة والسلام د حسن جلوه محسوس کول یاره چې دا هر څه دي دا خو دا قوم والا د حضور علیه الصلاة والسلام برکت دی په ما باندې د حضور علیه الصلاة والسلام په یاد کې دا خالص مخلص جړېدل هر ټیم د حضور علیه الصلاة والسلام په سنتو باندې عمل کول زه دا کار کومه هسې نه چې د حضور علیه السلام د سنتو خلاف ونه دی هسې نه چې حضور علیه الصلاة والسلام رانه خفه نه شي په دې کار باندې هر ټیم د الله د حضور علیه الصلاة والسلام په یاد کې مصروف دا فنا فی الرسول وي د دنیا هیڅ پروا نه کوي خدای خپل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د خوشحالېدو کوشش کوي چې بس ما نه دی هغه خوشحاله وي په دې ان شاء الله تفصیلا خبرې بیا را روانې دي نن زموږ فنا موضوع ده او یو فنا فی الله ده چې دا ډېر اوچت مقام دی ډېر اعلی مقام دی ډېر رفیع مقام دی چې په دې کې عارف په خپل ځان کې او په ټول عالم کې د خدای تعالی هستی ګوري بس چې خدای به راته کوم ځای کې ملاویږي دی هر ټیم د الله په یاد کې بس مصروف وي فنا فی الله دې ته ویلی کېږي د ده هر کار هر عمل هر حرکت د الله د رضا دپاره وي نو دی په خپل ځان کې او په دې ټول عالم کې د الله رضا ګوري بس او داسې کیفیت انشاءالله مخکې په دې لږ خبرې کوو چې داتا صاحب علی حجویری مبارک رحمت الله تعالی علیه په کشف المحجوب کې د فنا هم خبرې چند کړي دي هغې مبارک فرمایي چې د دغه جهان ابتدا د عدم نه وشوه دا جهان مخکې نو او یو ټیم به داسې راشي چې دې انتها به هم په عدم باندې وشي چې دا جهان به نه وي څنګه چې مخکې نو دا جهان او څنګه چې رستو بني دې ته فنا ویلی کېږي بس ختم او د دې په درمیان کې چې څه دي هغه بقا ده داتا سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي او بقا نه مراد دوام دی ابدیت دی جدید دنیا علم دا فانی دی او کم چې د عقبا سره اخرت سره منسلک علم دی د آخرت باندې دارو مدار دی هغې مبارک فرمایي چې دا علم باقی دی دا د داتا سے مبارک رحمت الله علیه رایه وه اهل صفا صوفیای کرام چې کله د حال د تغیراتو نه رهایي حاصله کي او خپل مطلوب ته ورسیږي نو دې ته فنا ویلی کېږي کله چې دغه سالک دغه مرید خپل مطلوب ته ورسیږي نو دې د دنیا د هر شیز نه بیا بې نیازه شي ګورې بې پروا وي نه د بنګلو شوق وي ده کې نه د گاړو شوق وي ده کې نه د پیسو شوق وي ده کې نه د کراماتو شوق لري چې ما نه د کرامات صادریږي او په زما د خلک تابعدار وي نه ده کې خواهشات وي وایي د ذرې برابر هم د ده په زړه کې خواهش نه وي بیا چې کله دی خپل مطلوب حاصل کړي د فنا په مقام باندې دی فایزه شي د قرب که دی خپل دی وخت کې دی خپل محبوب سره قرب کې وي او که بعد کې وي د باندې هر ټایم مدهوشي او دا خپل محبوب په محبت کې مستغرق وي هر ټایم او دا دواړه صفتونه فنا او بقا چې را یوځای شي نو دې نه یو عظیم بنده جوړ شي ګورئ چې دا
فنام چاته حاصل شي او بقام چاته حاصل شي. بقا باندې ان شاء الله چند خبرې کوو. موږ مخکې دا خبره وکړه چې د ریاضاتو او د مجاهداتو نه بغیر ګورې فنا حاصلول دا محال دي. ګورې محال دي. هیڅ چریم د مجاهدین یعنی د کوشش نه، د عباداتو نه، د ځان له تکلیف ورکولو نه بغیر به هیڅ چریم ته د فنا د مقام حاصله نه کړی شي. ګورې کله چې انسان تهجد کوي، پنځه وخته لمونځ کوي، وظایف کوي، د ده معمولات ټیک وي، دی په تصوف کې مزل کوي لګیا وي، داسې یو وخت په ده باندې راشي، داسې یو سټیج په ده باندې راشي چې ما سوا د الله نه دی د هر څه نه فاني شي. بس بیا د ده اوصاف ناسوتي ختم شي، بشریت چې کوم اوصاف دي دا د کې ختم شي، د کې بقای لاهوتی راشي. هغه داسې سټیج د کې بقای لاهوتی چې راشي نو دې ته فنا ویلی کېږي. د کې بشریت تقاضې پکې ختم شي، خواهشات چې موتا کې څونه پراته دي د ده نه ټول دا هر څه ختم شي. داسې سټیج ته چې دی ورسیږي نو دې ته فنا فی الله ویلی کېږي. او فنا فی الله دا د بقای الهی عظیم مظهر دی. کہ یو بندہ عبادت کوي، ریاضات کوي، مجاهدات کوي او دغه عبادت، دغه ریاضات، دغه وظایف څونه نیک کارونه کوي دا خپل کمال ګڼي، خپل کمال ګڼي. نو دا مسلمه خبره ده چې دی هیڅ چرې کمال ته نشي رسېدی. ګورې که دا هر اعمال نیک اعمال دی دا د ذات الهی نه منصوب کی چې دا په ما د لوی رب فضل دی. یعنې زه څه شی یم؟ زه خو یو ناقص انسان یم، کمزور انسان یم، زه خو هېڅ هم نه یم. فاعل حقیقي خو رب دی زما چې په ما باندې زه د رب خوښ یم چې ځان ته مې ودروي. رابعه بصري رحمت الله تعالی علیها به تهجدو کې جړل، قرآن تلاوت به یې کول، فرمایل به چې یا الله که زه ستا خوښه نه وم نو هېڅ چرې به هم زه تا ته ولاړه نه وم، خو زه ستا خوښه یم نو ځکه دې ځان ته ودرولی. نو دې کې حالت کې انسان د خپل ځان نه فانی شي، دی هر څه د خپل رب طرف ته متوجه کوي. دا هغه د فنا فی الله مقام دی. بیا بل د فنا مقام حاصلېدل دا په اخلاص سره دی. ګورې څونه چې چا کې اخلاص پروت وي دی به د فنا مقام حاصل کړي. په دغه تصوف کې دورنګي ګورې هېڅ چریم نه شي چلېدی، لباسي منافقت ته پکې نشي چلېدی. که ته حقیقت کې د الله صحیح بنده ځان نه جوړول غواړي، د حضور علیه الصلاة والسلام صحیح عاشق ځان نه جوړول غواړي، د خپل شیخ صحیح مرید جوړول ځان نه غواړي، نو دا لباسي دا به ځان نه یو طرف ته کېږي. او د اخلاص او د محبت سرچشمه به ځان ته واچي، لباس به ځان ته واچي، د صحیح وحدانیت عقیده به ځان نه جوړه کړي. اله به چې کوم دی تا ته د فنا د مقام حاصلول منزل شروع شي. د دې د اخلاص نه بغیر د فنا مقام حاصلولو دپاره کوشش کول دا سړی زندیق دی. ګورې تصوف کې دا سړی زندیق یادېږي چې یو طرف ته لباسیم کې منافقت هم کې او بل طرف ته ځان ته ښه سړی وي، زه فنا فی الله یم، فنا فی الرسول یم. نو دا سړی په تصوف کې زندیق باندې یادېږي. ګورې نو اخلاص اصل چیز دی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک پر زندگی کی
تاسو یو واقع به اورېدلي وي چې هغې مبارک په یو جنګ کې په یو کافر باندې غالب شول او چې کله هغه مردارولو هغه ورته په مخ مبارک باندې توکاڼې وتوکړې حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه سړی پرېښودو هغې مبارک چې پرېښودو کافر ډېر زیات حیران شو چې عجیبه کار دی ما پې دوکان وتوکلي او ده زه بیا هم پرېښم یعنې زه خو ورته ښه وجلو ته تیار وم چې زه یې وجلی وې حضرت علی صاحب رضی الله تعالی عنہ نه دغه تپوس کوي چې دا ولې تا زه پرېښودم حضرت علی صاحب مبارک د اخلاص محبت جواب ورکوي وایي زه د الله د حکم پابند یم د خپل نفس د حکم پابند نه یم وایي زه د الله شعر یم د خپل نفس شعر نه یم چې کله تا زما په د مخ مبارک باندې دوکاڼې وتوکلې ما په زړه کې د الله رضا ختمه شوه زما نفس سره اوچت شو چې تا زما په مخ دوکاڼې وتوکلې هغه اخلاص زما د زړه نه ووتو زما ته په جهاد کې د نفس دخل اندازي راله هغه اخلاص زما ختم شو ځکه ما ته پرېښودې کله بل ځای بیا موقع راله مخې ته راله نو بیا به دې وجنم هغه کافر چې دغه حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ دغه اخلاص وکړو حق حیران شو زر کلمه حق ویل مسلمان شو حضرت مولانا روم سے مبارک و فرمایل چې دې سړي دپاره هغه توکاڼې بختورې شوې چې توکاڼې ورته الله بختور کړي چې حضرت علی سے مبارک په مخ مبارک باندې پرېوتې او د هغه د جواد د هغه د طرف نه ورته د هغه ایمان لذت الله تعالی ورکوي حضرت پیر پټان صاحب رحمت الله تعالی علیه په لاره باندې روانو ماشومانو په یو بوټي باندې کاڼي ویشتل میوې ترې نه راغورځولې میوې چې راغورځولې هغه یو کاڼی را لګ شو او حضرت پیر پټان صاحب رحمت الله تعالی علیه باندې ولګېدو مریدان شیخان ټول غصه شول هغه ماشوم یې راونیولو ستا زموږ پیر صاحب باندې کاڼی وویشتل حضرت پیر پټان صاحب رحمت الله علیه مریدانو ته فرمایي چې دا ماشوم ماله راولئ ماشوم یې ورته راوستو هغه ماشوم هم ګبره و چې اوس به راسره پیر صاحب څه کوي ماشوم ځان ته یې راجوخ کو ښکلی کو خپلې سینې مبارکې سره یې ولګولو او مریدانو ته یې وفرمیل دعا درته وکړئ چې دنه د الله ولی الله جوړ کړي دنه خدای خپل دوست جوړ کړي یو مرید ورته فرمایي چې صاحب ده خو په تاسو کاڼه وویشتو حضرت پیر پټان صاحب رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایي چې ده په دې بوټي کاڼې ویشته نو هغې وله میوه ورکوله چې په ما یې کاڼې راوویشتو ما وله ولایت ورکو نو دا وګوره دا هغه اخلاص دی دې اولیاو کې دا شیز پروت وي ما تاسو د دې نه عاري یو خلاص یو ما تا سره لږ څوک زیاتې وکړي ما تا دا وایو چې بس د هغې په ډبل باندې غله زور ورکو اخلاص ما تا کې نشته یو بزرګو اخلاق الصالحین کې لیکي چې 13 کاله په لومړي صف کې مونځ وکړو د اخلاص خبرې درته کوم دې نه غیر ګورې فنا مقام تاسو ورته نه شو حاصلولی دا ډېر ضروري چیز دی دا اخلاص دا د الله په رازونو کې یو خصوصي راز دی ګورئ 13 کاله په لومړي صف کې مونځ وکړو یو موقع باندې 13 کاله پس دې برابر نه شو په آخري صف کې مانځه ته ورسېدو یو یا 2 رکعاته تېنه شوي چې دی د خپلو رکعتونو ته پاڅېدو د جمع نه بعد په سړک کې خیال راوړو چې دا خلک به ما باره کې څه وایي چې 13 کاله یې په لومړي صف کې مونځ وکړو وګوره نن تېنه رکعتونه لاړه نن تېنه مونځ شو دا خلک به زما په باره کې ډېر غلط ګمان کوي پکار ده چې ما په لومړي صف کې مونځ کړی دا خیال رالو مخې سره ورپسې بل خیال دا رالو چې آها ما خو دا 13 کاله د خلکو دپاره جوړې مونځ وکړو ما خو دا 13 کاله
د خلکو د ښودنې دپاره مونځ وکړو چې په لومبي صف کې زه ولاړم چې خلک دې ما ګوري. اوهو بس په چغو چغو په ژړا شو. د 30 کاله هغه ټول مونځونه یې واپس قضا راوګرځو چې دا خو ما د الله رضا دپاره نه دي کړي، دا خو ما د مخلوق د ښودنې دپاره کړي دي. حضرت سفیان ثوری رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې ما ته مور بی بی فرمایل چې بچې علم کې خو که علم کې د اخلاص نیت دې نه وي که نه ګوره هېڅ چری دین اسلام علم حاصل نه کړي. یعنې دغه علم به په ورځ د قیامت تا دپاره د سزا سبب ګرځېږي. بیا ګوره اصل شی اخلاص دی، اخلاص. حضرت یحیی بن معاذ رحمت الله تعالی علیه نه چا تپوس وکړو چې اخلاص څه شی دی؟ و چا کې چې د الله او د هغه د رسول د مینې د هغه چا ته چې د الله او د هغه د رسول په مینه کې اخلاص حاصل وي هغه به داسې وي چې په دغه مینه کې ده ته هر څوک څه وایي، ده ته هر څوک څه وایي، دی به د چا پروا نه کوي. حضرت یحیی بن معاذ رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایل د دې مثال لکه داسې دی څنګه چې د مور په غېږ کې ماشوم پروت وي، یو سړی راشي هغه ته ډېرې غوسې وکړي، سپک ورته وایي، د هغه پروا هم نه وي. هماغه شان خپل د مور په غېږ کې لوبې کوي، سور کې ناست پروت وي. که یو سړی راشي د هغه ډېر بې بها تعریفونه وکړي، د هغه بیا هم پروا نه وي، خپل سور کې د مور په غېږ کې پروت وي. نو اخلاص والا سړی به نه په خپل مذمت باندې خفه کېږي چې روحو خو زما ډېر مذمت وکړو، او اخلاص والا سړی به نه په خپل اخلاص باندې د خپل تعریف باندې خوشحالېږي چې زما خو ډېر تعریف وشو، زما خو ډېر القابات واغستلی شو، زه جوړ ډېر لوی سړی یم. حضرت عیسی علیه السلام به د دې صحابه او د دې امتیانو به چې کله روژه نیوله نو فرمایل به ورته چې خپلې ګیرې مبارکې او خپل دا ویښته ډېر غوړوئ په دغه ورځ باندې چې چاته پته نه لګي چې تاسو روژه نیولې ده. هسې نه چې د روژې په وجه باندې ستاسو د جسد د حالت د بدل وي او تاسو ته څوک چې ستاسو روژه ده تاسو ورته وایي او چې زموږ روژه ده، هسې نه چې د اخلاص هم دړه کې دړه نه ونځي چېرته. نو تاسو به د تیلو سره تازه تازه ښکارئ، خلکو ته به اړو پته نه لګي چې د دی روژه ده. امام غزالی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ یو حکایت نقل کړی دی احیاء العلوم کې چې یو ډېر عبادت گزار انسان ټول عمر په عبادت کې تیر کو او خلک ډېر زیات عقیدتمند و مینوناک ورسره محبت پې کولو. یو ځل ورته خلک راله چې صاحب د فلانکي کلي کې څه خلک پیدا شوي دي د بوټي عبادت کوي، بوټي ته سجدې کوي لګیا دي، او د دې که تاسو څه حل راوباسلو. دغه عابد ډېر زیات جلال کې رالو، غوسه شو چې ښه زه دلته موجود یم او دلته به شرک کېږي، د بوټي عبادت به کېږي. دی بس د خپل خلوتخانې نه راووتو، ډېر په غوسه کې روان دی، په لاره بله شیطان مخې له ورغو د یو نجدي شیخ په شکل کې چې ورغوله هلکه چېرته روانې؟ ورته وایي چې زه ځم د فلانکي کلي کې د بوټي عبادت کوي خلک او زه دا بوټی ختمومه. دا خو شرک کې لګیا دي، دا بوټی چې چا پیدا کړی د هغې عبادت نه کوي. دا شیطان لعین ورته وایي دا بوټی ته هېڅ چرې نشي ختمولی. دی ورته وایي نه دا به زه ختمومه. شیطان لعین ورته وایي چې لاړ شه فقیر سړی خپل عبادت کوه، خپل ذکر کوه، الله یادوه، ته په دې معنی څه کې. دی ورته وایي چې نه دا هم زما الله هم یادول او دا هم زما عبادت هم دی چې دا بوټی به زه ختموم. خیر ورسره شیطان وایي په پرزونه شو چې دا بوټی ته مانه نشي ختمولی. وایي دی لګې شو دا عابد شیطان ځمکې راګزار کو د پاسه پې کېناستو. شیطان ورته وایي چې یو مقرره طرح کې یو خبره درته کومه کېدی شي زما او ستا خبره جوړه شي.
شیطان خو ډېر ښه بارګیننګ هم کوي. نو دې عابد پرېښودو. ورته وایي څه وې؟ وایي تا د الله حکم درکړی دی چې ته لاړ شه دا بوټی ووهه. وایي نه. وایي ته د الله نبي یې؟ ګوره څومره آرامي دی دا شیطان. وایي نه زه د الله نبي نه یم. وایي ته د الله رسول یې؟ وایي نه. وایي ته که دا بوټی ونه وهې نو ته په دې ګناهګار یې. نو دی ورته وایي نه. نو بیا څه کې چې ځې چې دا بوټی وهې؟ دی وایي هغه کې خو د عبادت خپل لذت و. وایي نه زه به دا بوټی وهم، دا شرک دی، زه به دا ختمومه. هغه چې بیا لګي شو شیطان ورسره بیا فرضونه شروع کړي، د عابد پې بیا کامیاب شو، د ځمکې ته یې رالړو. شیطان ورته بیا وایي چې ای عابده ما پرېږده کې یو بله فیصله کوو، کیدای شي زما او ستا په دې خبره جوړه شي. چې بیا یې پرېښو. وایي ته یو فقیر سړی دا شیطان ورته وایي. خلک راځي تاله شکرانې درکوي، ای مارې ستا زندګي تېرېږي. ښه نه ده چې روزانه دله زه 2 دیناره در کومه. د خلکو نه به بې پروا یې، چاته به دې حاجت نی. خپل مېلمه به هم ښه په خپله پالې، په خپلو دوستانو به هم ښه خرچه کوي، په مسلمانانو به هم خرچه کوي، په خپلو بچو به هم ښه خرچه کوي. چاته به محتاجه نی. هر روز به تا ته 2 دیناره د بالغ لاندې پراتي، خپل سور کې استعمالوه. بس سوچ پې وکړه، دا عابد چې سوچ پې وکړو چې یاره 2 دیناره دې روزانه میلاویږي، او زه خو د خدای نبي هم نه یم، نه د خدای رسول یم، او نه په ما دا فرض دی چې دا بوټی ووهم، او نه ما په دې خدای نیسي. سوچ یې چې وکړو چې یاره د دې هغه خو نه پېژندو چې دا شیطان دی. یو بزرګ په شکل کې نجدي شیخ په شکل کې ورته راغلی و. نو هغه چې سوچ وکړو بس یاره زما په دې اتفاق دی تا سره. د عابد ورته وایي اخر ګوره خپل مکر کې راونیولو. چې مکر کې راونیولو بس دی خپل کور ته واپس رالو. د عابد شیطان په خپل طرف لاړو. چې سهار د منزل عابد پاسېدو چې بالغ اوچت کو 2 دیناره پراتو په سبا. ډېر خوشحاله شو عابد. اهل و عیالو باندې هغه خرچه وکړه. امام غزالی صاحب مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې په 2 سهار هم دته دا 2 دیناره پراتو. ډېر زیات نور هم خوشحاله شو چې کار خو سم شو. په 3 سهار باندې چې بالغ اوچت کو دیناره نو، ډېر زیات غوسه شو. ښه د ما سره دوکه وکړه. بیا یې ارا او تبر راواغستلو، روان شو په هغه کلي طرف ته. شیطان لعین ورته بیا مخې له ورغواله، که عبیده چېرته روانې؟ وایي زم دا بوټی وهم. وایي ولې؟ وایي ګوره تا ما سره دوکه وکړه، 2 دیناره نن نو. وایي شیطان ورته وایي دا بوټی ته هېڅ چرې هم نشي وهلی. وایي نه دا بوټی به زه نن خامخا وهم. د عابد ورته وایي. شیطان ورسره په پرزونو باندې شو. پرزونې کولی اخر دا شیطان پې کامیاب شو. د عابد ځمکې ته راګزار کړو. عابد حیران شو چې 2 ورځې 3 ورځې مخکې ما دې ځمکې ته رالړه کړی او اوس ده زه رالړه کړم. عجیبه کار دی. شیطان ورته په زنه باندې وایي چاړه کېښوه، ګینې اوس دې حلالومه دې بوټي نه منې شه. عابد ورته وایي چې منې کېږم، خدا راته ووایه چې ته په ما کامیاب څنګه شوې؟ مخکې خو ما ته ځمکې ته رالړه کولې، اوس تا زه رالړه کړم. شیطان لعین ورته وایي چې آو مخکې ستا زړه کې اخلاص و، ستا ما مقابله نه شوه کولی. د اخلاصمند سړي ګوره شیطان هم مقابله نشي کولی. الا عبادک منهم المخلصین. شیطان لعین الله ته ویلی دي چې هغه بندګان چې کوم اخلاص والا خلق دی هغه چریم زه نشم دوکه کولی. ګورې
خو چې لږ غوندې د دې په دې اخلاص کې لږ غوندې ککلج مې راوستو بیا پې زه کامیاب یم بس. نو یې هغه دوه ځل چې ته راغلی وي هغه ستا پړه کې اخلاص و د الله رضا دې پرته وه. اوس ته خو د 2 دینارو په لالچ کې راخوشې چې ما ته 2 دیناره نه دي میلو شوي. پیر صاحب له چې ځي د خدای رضا دپاره ځئ، دا نه چې ځمکه مې نه خرڅېږي، بچو ته مې کاروبار نشته، دا مې بند دی مې بند دی. ابد دی الله کوي د دې صاحب د برکته. خو چې ته د خدای رضا او اخلاص سره ځي دا ټول کارونه به دې الله سموي. ګورئ او چې نه زه او تاسو د لالچ په نیت باندې ځو د دغه اولیاو دربار ته مسجد ته راځو د لالچ په نیت باندې د الله رضا دپاره نه راځو، نو هر څه هم داسې ځوړند په ځوړند پاتې. د خدای رضا اخلاص د دې مقابله شیطان نه ده کړې، نو دا دنیا بې سوکي، یعنی دا دنیا خو د شیطان یو آله ده. نو اخلاص مند سړی هیڅ چریم نشي خرابېدی. ګورئ نو چې کوم انسان د فنا په مقام باندې شي نو د ده د زړه نه د دنیا او د دې وما فیها چې په دې دنیا کې څه دي د دې ټولو تصور د ده د زړه نه ختم شي. او موږ مخکې هم دا خبره وکړه چې تر دې پورې چې دی د خپل کرامات هم نه خوښوي، دا خپل ځان دپاره حجاب ګڼي چې دا د ما نه ښکاره کېږي. بس زما په زړه کې چې کوم د الله او د رسول د مینې او د محبت دا نشه پرته ده، بس دا راته میلاویږي، بس دا راته حاصلېږي. او صوفیه کرام فرمایي چې دا مقام هله حاصلېږي چې انسان د سر نه واله تر خپو پورې عاجزه وي، عاجزي اختیار کی. الله به دې د فنا په مقام باندې الله تعالی فائزه کی. ګورئ سر الاسرار کی حضرت سیدنا غوث پاک سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ هم د فنا بہترین تشریف فرمایلی ده. دی مبارک فرمایي هم دا خبر دی مبارک هم کړی ده چې کله بشري اوصاف د یو کامل شخص نه فنا شي او د کې اوصاف خداوندي راشي نو دته فنا ویل کېږي، او د چې پکې څونه مخکې ځي دته بیا بقا حاصلېږي. کله چې د مخکې مزل کوي دی کې وایي دته بقا بالله رتبه حاصله شي. غوث پاک سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی بقا باللہ او د قلب فانی د سر یعنی د اللہ تعالی معیت سرا د اللہ تعالی دوستی سرا بقا ورته حاصل شي. کل شیء هالک الا وجهه، جسی گوئی اللہ تعالی فرمائی چې ہر چیز ختمیدون کے دے الا وجهه مگر د الله تعالی ذات دا باقی دی. یو د فنا تشریح هم د حضرت صابر علاء الدین کلیری مبارک رحمت الله تعالی علیہ زندگی نه موت تاسو ته ملاویږي. خدا سونه کتابونه چې ما وکتل او ګورمې د هر یو ولی د فنا د مقام حاصلولو یو خپل رنگ دی، بس خپل رنگ دی. ګورئ حضرت صابر علاء الدین کلیری مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ چې دا د حضرت شیخ نظام فرید الدین گنج شکر مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ خریم او مرید خاصم دا یو داسې هستی وه چې د 12 کاله خوراک نو کړی. ګورئ 12 کاله خوراک نو کړی. د خپل شیخ او مرشد مبارک فرمایي چې د چې کله خپل مور بی راوستو او مور بی ورته فرمایل چې ای زما وروره فرید الدین دا ستا خوری دی او زما زوی دی، دی ما ستا په حواله کو او د ده ښه خیال وساته. حضرت بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ د خور بی ته فرمایل چې دا زما خوری دی، ستا زوی دی، ستا د خاطره به زه د لنګر په ډیوټۍ باندې ولګوم، چې هلته به ښه هر څه خوراک سکات پکوي.
د څه تکلیف هم دته نه وي. ما هغه ټایم ورته بابا فرید صاحب مبارک وفرمایل چې بچی لاړ شه لنګر تقسیموه، لنګر تقسیموه. حضرت صابر علاؤالدین کلیری مبارک رحمت الله علیه لنګر به تقسیمولو، خادمانو ته به اچولو، مریدانو ته به لنګر ورکولو. چې کله به 2 ورځې په 3 ورځې پس اوږې شو لا بړو یو ځنګل ته، هلته نه به ځان له بوټي نه پاڼې روشو کولې، بوټي پاڼې به ځان له وټکولې، هغې نه به ځان له چټني جوړه کړه، هغه به یې وخوړې، اوبه به یې ورپسې وڅښلې، واپس په خپل استانې ته د خپل مرشد پاک رالو. 12 کاله پس چې د مور بیبي وویلې چې زه د زوی به هم لږ وګورم، د خپل ورور به هم لږ وګورم. 12 کاله پس چې مور بیبي راله چې د خپل زوی حالت ته یې وکتل چې په هډوکو باندې صرف چمړه پرته ده او نور پکې هېڅ قسمه غوښه نشته دې زوی کې، رنګ مبارک زیړ، صرف بس هغه سرمنو د په هډوکو باندې سرمنه پرته وه چې د دې زوی حالت ته د مور بیبي وکتل، مور وه خفه شوه ډېره زیاته. ورور ته وایي فریدالدینه تا زما د دې زوی نه څه جوړ کړي دي، دا ما تا له دې له درکړی چې دا حال جوړ کا. فریدالدین باباجي صاحب مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي ولې خورې ما دې سر څه کړي دي؟ وایي دا وګوره د ده دا څه حال دی، ما دا تا ته څنګه پرېښی و، د ده نه تا څه جوړ کړ؟ وایي دی خو ما د لنګر په ډیوټۍ باندې مقرر کړی دی، نو ښه ځای کې مې مقرر کړی دی، سبق ورته وښیم، درس ورته وکړم، لنګر ډیوټۍ ته لاړ شي. صابر علاؤالدین کلیری مبارک رحمت الله تعالی علیه نه چې پوښتنه وکړه چې بچې ته لنګر نه خوري؟ بابا فرید صاحب مبارک ورته فرمایي وایي نه زه لنګر نه خورم. وایي ولې؟ وایي 12 کاله مخکې تاسو ما ته ویلو فرمایلي وو راته چې علاؤالدینه لاړ شه لنګر تقسیموه، تاسو خو ما ته دا نه وویل چې خورم، تاسو خو ما ته دا نه وویل چې دا خورم. 12 کاله ما د دې لنګر نه روټۍ قدرې نه ده خوړلې. او فرید صاحب حق حیران شو، وایي تا بیا څه خوړلي دي دا 12 کاله؟ وایي زما صاحب ما د دې نه ځنګل پاڼې تشې خوړلي دي. دې وخت کې ورته خپل مرشد پاک صابر وفرمایي چې ته خو ډېر لوی صابر یې، 12 کاله تا صبر وکړو. دې په تاریخ کې په صابر علاؤالدین کلیری مبارک باندې یادېږي. اوس دا ډېره لویه هستي وګورئ. کله چې کلیر ته خپل مرشد پاک ولېږلو بچې لاړ شه هلته د دین اسلام خدمت کوه، د طریقت او د شریعت خدمت کوه، بچې هغه علاقه تعالی ما درکه. د سره د کلیر یو بادشاه رئیس و، هغه ډېر بغض حسد یې ورسره کولو. خلک وایي اولیاو څه کړي دي، راشه د اولیاو زندګۍ نه ته خبر نه یې. نو دې مبارک چې هلته کېناستو یو جومات ته لاړو، هغه جومات کې د مالدارو خلکو دپاره د بیل ځای و د صفونو، د درمیانه خلکو دپاره بیل ځای و د صفونو، او د غریبو خلکو دپاره ټولو کې آخره کې ځای و. ته چې دا حال وکړو خفه شو په زړه کې چې دا خو زمونږ اسلام خو د دې درس نه ورکوي، که غریب دی که فقیر دی که امیر دی که مفلس دی که هر څوک دی هغه به ټول خدای ته په یو صف کې ودرېږي. دی خو د فقیرۍ په لباس کې و، رالو په لومبي صف کې کېناستو. هغه د رئیس خادمان چې لګي شو د جمعې ورځ وه چې دی په لومبي صف کې وکتو، دی داسې د جامو نه ونیولو، ورته وایي پاسه 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 شابه اوس به زمونږ رئیس راشي او مونږ نه به بیا تپوس کوي چې دا غریب سړی تاسو په لومبي صف کې کېنولی دی. دی د جومات نه بهر کو ویې باسو. صابر علاؤالدین کلیری مبارک رحمت الله تعالی علیه بهر ناست دی، د جمعې جمع ودرېده، مالدار خلک لومبي صف کې صفونو کې دي. چې کله د مالدار خلکو صفونه ختم شو بیا د درمیانه متوسط خلکو صفونه، د متوسط خلکو صفونه ختم شو، د غریبو خلکو صفونه دا ولاړ دي.
صابر علاءالدین کلیری مبارک رحمت الله علیه هغه امام بس منځ نه کو د جمعې ولې چې هغه حق نه بیان ورګوري ته د اسلام نه خبرې ته د دین نه خبرې او دغه رئیس د وجه ته حق نه بیانې حضرت صابر علاءالدین کلیری مبارک رحمت الله علیه بهر ناست چې کله دا ټول خلق سجدې ته لاړ صابر صاحب مبارک وی دی جماعت ته وویلې وفرمایل ورته چې دا ټول خلق سجدې ته لاړ ته خدای ته سجده نه لګي دی جماعت ته گویا دی وی دا جماعت مخې سره په سجده لاړو چې دا جماعت په سجده لاړو دا ټول خلق پکې مړه شول باچام لاړو غرق شو ټول مالدار خلق هم پکې مړه شو غریب خلق خو ټولو کې اخره ګوایي ته نه بچ شو دغه صابر علاءالدین کلیری مبارک رحمت الله علیه چې کله دنیا نه پرده شو خپل